ریمان چې کوم دی الحمدلله زموږ سره د ریمان چې په سواد کې نه ملایويږي هیڅ سره نه شکر الحمدلله زموږ سره ملایويږي او زموږ سره ریپیټیش کپ نه ملایويږي زموږ سره هر قسم ریم ملایويږي او د بازار نو مرزان ملایويږي زمونږ په خبر وسره د گاډي نه ټیرونه کوس کړل نو ټیرونه ډیر کمزوري نو په 10,000 روپۍ زمونږ هغه ټیر کوس کړل خپل ځکه دا نه په سو غوښته بل کې زمونږ هغه ټیر په 6000 روپۍ ویلي په 6000 لکه دلته په 10000 لکه په 4000 روپۍ فرق دی 4000 روپۍ فرق دی چې بالکل امجد ډیر یو ښه انسان دی جی ها کوډ سره کوټه دی د لوی سره لوی دی ډیر یو ښه انسان دی امجد چې دی دا ډیر یو خوش اخلاق انسان دی او دا ډیر پخوانی دکان دی د دې زمونږ دا پروګرام څوک هم ګوري زمونږ دا ویډیو مخ ته شیر کوي او زمونږ دا چینل فالو کوي بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو علاقه د چې د سواد په سواد کې د منګوري راغلی وبای جانا منګوري ته داس یو پروګرام کو چې د ټیرونو په حواله باندې راغلی پزل نیو پزل ټایر سنټر خواله چې دا امجد بای دکان دی دلته هر قسمه ټایر د بازار نه په کم ریټ باندې ملاویږي د سره خبرې کو د نن راز معلومو وجوهات څه دي په منګوره کې پتا سو کتلې ټیرو دکانونو هر ځای دي خو د امجد بای داسې اخلاق دي داسې یو کاروبار دی ماشاءالله چې هر سړی د ځنه متاثره دی راغلی د سره خبرې کو زمونږ سره اوسئ कतुनको न्यू
ټایر فضل بای دکان ته راغلی وو یو مېلمه راغلی د ده نه تپوسونه کوو د امجد بای په حواله باندې چې دی څه ول غواړي هارون السلام علیکم وعلیکم السلام هارون د کوم ځای زه سنګوټه یم سانګوټې جی ګاډي د ټیرون نه راوستی جی. ها مونږ خو ډېر وخت نه د خدای شته چې کله ټیرونه بدلو د امجد نه باندې نه علاوه بل چا نه بدل کړي ای وجوهات څه دي دې ریټ هم صحیح دی ټیرونه هم ښه کوالټۍ دي او زاړه هم په صحیح ریټ دي دوکه پکې هم نشته د دنیا مارکیټ ته خدای شته خو لکه د اوسه پورې په ذاتي خود ما په بل چا ټیرونه نه بدل کړي حاکتون کې دا پروګرام ګوري هغه ته څه پیغام ورکې نو هغه ته دا پروګرام په پیغام ورکوم چې امجد په ځل چې صحیح ټیرونه والے صحیح بزنس کوي لکه دوکه موکه به نشته که نوی تیل یې که چلېدلی ټیر که ستا ټیرونه یې په صحیح ریټ یې درنه ډېره مننه کتونکو دا ټایم زه په منګوره وتکي کې موجود یم راغلی م نیو پزل ټایر سنټر خواله داسې مېلمانه راغلي دي ګاډي ته یې ټیرونه بدل کړه د دو سره ته لږې خبرې کوو گپ شپ لګو د ټیرونو په حواله دونه تپوسونه کوو چې 200 ول غواړي ارور السلام علیکم ورو څنګه یاره ډېر خوشحاله نه نن جی دا خو د ګاډي ته نن دا ټیرونه بدل کړل مبارک شه یاره مبارک شه دی وخه ها. مهرباني ها د نیو پزل ټایر چې کوم دی د امجد بای څنګه سړی دی یار امجد بای سره خو زمونږ وروره د ډېر وخت تعارف ته ډېر یو ښه سړی دی او رده په شانتې ریټ په بازار کې کبل څوک تاسو ته نشي درکولی یو خو ټایر اعلی کوالټۍ والا ټیرونه ساتي او بل یو ډېر خوش اخلاقه انسان دی نو په دې وجه موږ په ده پسې راځو او راته نه ټیرونه اخلو بل د خلکو دا وینا ده چېرته هم دې زاړه ټیرونه علي هغه هم ډېر ګران علي په مناسب ریټونه علي او خپل هم په مناسب ورکوي بالکل او دا څه راز دی یاره د ده زمونږ په خپل وسره د ګاډي نه ټیرونه کوز کړل نو ټیرونه ډېر کمزوري وو نو په 10,000 روپۍ زمونږ نه هغه ټیر کوز کړل بل ځای کې د نفسو غوښته بل ځای کې زمونږ نه هغه ټیر په 6,000 روپۍ ویلې په 6,000 لکه دلته په 10,000 لکه په 4,000 روپۍ فرق دی 4,000 روپۍ فرق دی چې بالکل کتونکو تاسو د میلمه بای دا خبرې واورئ چې بل ځای کې ټیرونه د ده نه په 6,000 روپۍ غوښته او امجد بای هغه ټیرونه په 10,000 روپۍ واغستو مین وجه دا ده چې څوک هم داسې منګورې ته راځئ ټیرونه بدول نن امجد بای ماشاءالله ډېر یو خوش اخلاقه انسان دی هر وخت په مخ باندې خندایي په شونډو یې رړایي نور میلمنو سره هم خبره کوو نو موږ سره اوسئ ډېره مننه کتونکو دا ټایم امجد بای په دکان کې ناست یم ماشاءالله شاهد بای راغلی دی د ده نه تپوسونه کوو ماشاءالله چې امجد بای ماشاءالله په دې منګوره کې یو نوم دی په دې وتکي کې نیو ټایر پزل سنټر چې کوم دی واقع ده چې داسې یو اداره ده غریب سړي ته پکې هم ټایر میلاویږي خو څونه غریبانان ټیکسۍ والا دي کومالداره دي غریب دي دې دکان ته راځي الله پاک د دې دکان نه هغه خالي نه بوځي چې د تو څه راز دی السلام علیکم وعلیکم شاهد بای په دې پروګرام کې تا ته زه هرکلی وایم موږ له دې وخت راکړه د امجد بای د دکان په حواله باندې دا کتونکي دا پروګرام ګوري ته څه پیغام ورکې زه به دا خبره وکړم چې امجد چې دی دا ډېر یو خوش اخلاقه انسان دی او دا ډېر پخوانی دکان دی د دې منګوره کې د ټیرون میرون دکانونه دي چې خاص نه و دا د هغه وخت نه دي او د دې سره د دې دا کوالټي ده چې دې سره هر قسمه ټایر میلاویږي هغه که د نوي ماډل وي که د زوړ ماډل وي او بل د دې ریټ ډېر زیات مناسب وي نو په دې وجه خلک ډېر زیات امجد دکان ته راځي اوس ما به خپل هم ګاډی راوستی دی زه ورته ټیرونه لګوم نو بهرحال زما سره ډېر زیات تعاون وکړو د نورو دکانونو کې ما معلومات وکړل او ډېر ښه ټیرونه یې راله کړل ډېر په ښه ریټ یې راله کړل او هر قسمه ریمان او هر قسمه ټیرونه د سر میلاویږي او د پوره بازار نه په پوره ښه ریټ باندې ماشاءالله ماشاءالله کتونکو شاهد بای سره مونږ خبرې وکړې د وخت راکولو شاهد بای ډېره مننه شکریه مهرباني کتونکو ماشاءالله نن موسم هم ښه دی او د امجد بای دکان کې یو خوشحالي ده یو ګڼه ده هر ځینه میلمانه راغلي ټیرونه څوک زاړه علي څوک نوي علي څوک بدلی هر سړی د امجد نه خوشحاله دی دلته چې کوم کاریګر د ده سره د ډېر وخت نه کار کوي د دونه تپوسونه کوو چې د امجد بای څنګه سړی دی راځئ السلام علیکم جی هروره څنګه یاره ماشاءالله موږ ته په دې کار باندې ولید ډېر زیات محنت کوي یار دا څونه وخت په دکان کې وشو تقریبا 14 سال مو شو جی 14 سالو او جی 14 سال په یو دکان کې تیر یو دکان ته جی ها
اسی امجد بھائی څنګه چلای دی امجد ډیر یو ښه انسان دی جی اسی فضل رشیده جی په دې 14 سال کې خدای نه خاصه تعالی د یو بیماری راغله یا غم خادي راغله او جی، استاد سره ستاون کړی دی بالکل جی بار سخت کې بار خاده کې غم خاده کې هر څه کې زموږ سره پورا الله سے اخلاص منډه تلواله دی اکلم د چې د اختر د خوشحالي روز راشي تاسو اختر جامې کپڑے پیسې راځي کې تاسو خیال ساتي هر څه کړی دی جی ها اختر دلته کې دا کسٹمر راځي دا ټیرونه بدلې زې نه مراینم او دا د دونه ډیر مطمئن دي خوشاله دي دا ولې امجد ډیر یو ښه انسان دی جی ها یو کوټ سره کوټه دی د لوی سره لوی دی ډیر یو ښه انسان دی کتون کو دا کاریګر دی ماشاءالله چې حقیقت چې کم ځای ویل کیږي هغه حقیقت دی چې په مخ باندې واقع د چیرنا راځي دلته نورو ملمانه هم راغلي د دونه تاسو نه کو چې د کم خار سره تعلق ساتي ها وای السلام علیکم السلام علیکم څنګه وروره خی الحمدلله تاسو خیر خیر دی دا کم زی وروره زه د کوټه نوم دې څه دی محمد یاسین من ها سوات راغلی او سوات تر ها د سوات د خپلواله او بل د موسم چې دی پروګرام خدا نه دی سوات څنګه ځای دی اسی ماشاءالله ډیر خولې زه د ډیر خزه ده او پکنیک د پاره ډیر خزه ده نو رومبنه زل غلی مونږه ډیر مزه مې ته اخیستې ده اخوا دې خوا ګرځېدلې ماشاءالله ډیر خولې زه ده ها اوس تیرونو بدول راغلی دلته بس تاسو اوس ټیرونو بدلول لره ها دا امجد بای څنګه سره دی نیو پزل ټایرز سنټر چې کوم دی دا مشهور دکان دی په دې منګوري وت کی یاره خسړې ده خو مونږ بس دل راغلی د بل چا په دغه باندې چې دا خټیرونه بدلې دستل تر راغلی دا که سره دی ډېر مننه مهرباني کتون کو د امجد بای سره خبرې کوو ماشاءالله تاسو خبرې پروګرام کې د ملمنو دا خبرې واورېدې د هر سړي د خپل نه تعارف چې واقع ده چې امجد بای خسړې دی ابل د ټیرونو پریټونو په حواله باندې د سره خبرې کوو د نه ذات پوسونه کوو سره د کمی کپنی ټیری د کمی کپنی ریمی امجد بای السلام علیکم سلام امجد بای څنګه خیر سلام خیر امجد بای ماشاءالله په سواد کې او به په منګوره کې او به په وڅ کې داسې نوم دی ګټلې دی داسې په شونډو دي خندای هر دکاندار هر گاډي والا هر ټیکسي والا موږ دا ته پوسونه کوو هر سړی ته د دعاګانې کوي اخر دا سره راز ده یار بسم الله الرحمن الرحیم وسیمه ډېره مهرباني الله دې خوشاله کړه الله دې عزتمن کړه چې تاسو الله وخره کو خپل قیمتي ټیم دی راکو الله دې ستا انا ستا قبول او منظور کړه الله رب العزت ډېر مننه ډېر شکریا بس دا د الله پاک یو خپل احسان دی او خاص کر زبدا خبر وکم چې زمونږ د والدې صاحب او زمونږ د والد صاحب چې کوم دی دا دغه دعاګانې دي چون کې زمونږ غړ دکاندارانو مشه موږ د خدای جانانی وړ دکاندارانو زموږ سره باسي خدا د الله پاک خپل پیرسونه ده خپل رحم دی خپل کرم دی خو بس د غریبانو د یتیمانو دعاګانې دي پوه شو کنه او زموږ سره خو په ذات خود الحمدلله موږ خپل زموږ سره کمپوزر ټیم نه ریمان چې کوم دی الحمدلله زموږ سره د سریمان چې په سواد کې نه ملويږي ری چا سره نه شکر الحمدلله زموږ سره ملويږي او زموږ سره ریپیټیش کپنی ملويږي زموږ سره هر قسم ریم ملويږي او د بازار نو مرزان ملويږي او زبدا خبره وکم چې الحمدلله چاله ورکړی دي کنه کریم ورکړی دی کټیر ورکړی نو خوشاله دي موږ ته جایز hunde کې منافع کړی دا کوشش د ډیر منافع نه کو کوشش د لګي منافع کو او الحمدلله سیلو سیوا ده منافع کومه ده خو سیلو سیوا ده دا د الله پاک یو خپل رحم دی خپل کرم دی او د یارانو دوستانو دعاګانې دي امجد بای وسوم دی کس نه خبر شو مچی اګه یو ورځ مخکې ټیرونه واچول سره د ریما بیا هغه وچلول بیا راغې تا ولاغه پیسې پوره ورکړي نور دکانداران خو شر کوي وال کوي پیسې کټ کوي او تا ول به هم پیسې پوره ورکړي دا څه وجه یاره یاره خبرې کوس وسیمه زه ترړه خبره وکم کنه نو لکه زه ډیر زیات خوشاله یم زه واپس شته بینتي زیات خوشاله یم بینتي زیات یم چې سره مال واپس راوړي ابل یو کس واپس چونه راوړل نو زه سره بخندا شوم ما لکه ما واپس نالم ما علوبي واپس علم چې ته شربت وسکي اب خندا شو شربت وسکي او ما چې شربت وسکي نو علوبي واپس علم جو هغه اول خو تعدی وجدا خبرې مو توګړې دا کیناس به مولا شربت راوړو ډیر زیات خوشاله شو بس داغه خوشحالي زما خوشحالي کله خلکو زړونه غټي بس د خلکو بس دعاګانې دی واغست الله دې ستاده جذبه او د امینه قائم لري کتون کو د امجد بای سره خبرې وکړې
نو دلته د ټیکسي وال نم ماته بسونه وکړو سونه غریب خلک چې دي اکثر دلته ډیرون راشي د سره داسې ټیرونه پراته دي هغه گاډي ته ولګي هغه نغرې په چلیږي بچول او سیر وړګټي هغه دعاګانې دعا غستې ماشاءالله کو زمنګ دا پروګرام سوق هم ګوري زمنګ دا ویډیو مخ ته شیر کړي او زمنګ دا چینل فالو کړي امجد بھائی د وخت را کولو ډیره مننه شکریا الله دې ښه ساته مهرباني